جوړ تازه ښې زاده صاحب زه تا نه او حوصله به کوې زه تا نه مخکې دې نه چې موضوع ته راځو زه تا نه غټه ګیله لرم او پوښتنې هم لرم خدای دې نه کوي مشره خدای دې نه کوي ولې ګیله لرې ګیله ګوره زه تا لرم چې کله ته یا په کویټ کې یا په سعودي کې چا سره د لانجه راشي وهل ټکول او پولیس راشي ته به خپله مسله د افغانستان په قانون حل یې که د کویټ یا د سعودي یو جواب همداسې ورو ورو راځم هغه اصلي موضوع ته چې ما کویت کې لانجه راشي د کویت په قانون به حلوم کور دی آباد ته ښکته پښتونخوا ته وایې محکوم افغانستان که نه بلکل یعنی محکوم شوی ده ځپل شوی افغانستان که نه قبضه شوی افغانستان بلکل نو ته څنګه چې یو کس محکومه می یعنی حکم پې شوی چې غږ به نه اوچتی وهل شوی می ټکول شوی می د هغه نه دا توقع لري چې هغه یو دم زولنې وشکوي چې نه بس زه تا هېڅ هم نه منم ته څومره غټه توقع لري او بل زه تا ته بل درته دا ووایم دا د ورور په صفت باندې کله اسلام نازل شو اسلام یو ورځ باندې کتاب فکر وکړه که اسلام داسې نازل شوی وای چې ماله لمونځ وکړئ اودسونه وکړئ ګیرې هم پرېږدئ شراب به هم نه څکئ حج به هم کوئ روژه به هم نیسئ ته څه وایې چې خلک به مسلمان شوي وای ګوره خبره دا دی چې تاسو محکوم افغانستان پښتونخوا ته اشاره وکړله منظور پښتون ته خالي زه پوه شولم محکوم افغانستان تر امو نه بسینه پورې دا لوی وطن دی هغه لر دی او کبر دی موږ ته ټول یو افغانان دي دلته سواتی صاحب او منګل صاحب دواړه لایف ته ناست دي ټولو ته سلامونه کوم ما سلام ونه چولو باید مونږ او تاسو حق وایو حق ویل لږ ترخه وي نو حق زه وایم که هغه په ولسمشر غني کې غلطي وي هم زه وایم که منظور پښتون کې هم وي ما د منظور پښتون ملاتړ یو نیم کال کېږي کړی دی او کوم یې د ولسمشر غني ملاتړ مې هم کړی دی او کوم یې چې زه نیوکه ونه کړم ورباندې نو څوک به ورباندې وکړي زه به خپل مشرانو ته ووایم نیوکه وکړه ورته ولې غږ نه اوچتی ګلالۍ بندي د علي وزیر بندي د یو احتجاج وکړه موږ تا نه خواست کوو خو مګر هم کوم الفاظ چې تا ورته استعمال کړه موږ دغه ګیله لرو ګوره دلته خبرې دا شی دي چې کله څو پرون منظور پښتون ویلې وایي زه افغانستان سره تعلق نه لرم زه د پاکستان یم او د پاکستان په عین کې زه خپل مطالبات لرم دا غواړم نو بیا ته لر وبر څه دپاره وایي چې ته افغانستان سره تعلق ته یې افغانستان ته پاکستان نو موجود ته د همدې خاورې سړی وي ته د موږ سړی پرون هم ګوره پرون هم وایي افغانستان خلک د خپله راجیګ شي او حقوق دی وغواړي زه وایي د افغانستان نه یم او زه پاکستان په قانون کې دغه کوم مطالبات یې زه غواړم هغه هم د ګرده پښتانه نه دي هغه خلیج وزیرستان دي زه دا وایم ګوره وبخه ما مطلب دا ده ته څه وایې چې واقعیت افغاني پښتوني او دومره ظلمونه هم کتلي علي وزیر په خپله وایي چې 19 کسان زما د کور نه شهیدان شوي دي چې کله دی وایي ګوره چې کله دی وایي زه د پاکستان یا د آئین لاندې یا منظور پښتون وایي یا بل کس وایي ته څه وایې چې د ده زړه کې به څه تېرېږي چې دا آئین کله یادوي دا داسې معنا ورکوي لکه په زړه چې یو چاقو نه باسي د ډېر مجبوریت نه دا خبره کوي خبرې ته غوږ ونیسه ګوره تاسو که چېرته د پاکستان اساسي قانون ولولئ تاسو ته پته لګېږي د پاکستان اساسي قانون په 2مه ماده کې وایي هر هغه څوک چې د پاکستان قانون مني پاکستان په جغرافیه کې اوسیږي هغه پاکستانی دی نو دی په اول قدم کې د پاکستان قانون مني خیر دی به د مجبوري په اساس باندې مني زه د ده مجبوریت ته احترام لرم ځکه دا محکوم خلک دي لکه تاسو مخکې ورته اشاره وکړله خو دلته خبره دا دی چې علي وزیر مسیم داوړ او ګلالۍ اسماعیل دا چې د پاکستان مرتد ادارې لخوا نیول شوي دي نو باید په حاک محکمې کې دوی غږ پورته کړي په نړیواله حاک محکمه یعنې نړیواله محکمه کې دوی باید د خپلو محکومو مبارزینو دپاره غږ پورته کړي تر څو د مرتد ادارې نه راخلاص شي بل زه دا وایم خپل مشر منظور پښتون ته دا وایم چې تاسو مبارزه کوئ تاسو خیمه ووایئ تاسو یوه ورځ مبارزه وکړئ بیا لاړ شئ کور ته ننوځئ هغه کوم ځوانان چې دي هغه تاسو ورباندې ټارګېټ کوئ ختم یې کوئ دی خو نه ختموي دی خو په زړه کې دا نه وایي چې خپل مبارزین یا ختم شي یا ټارګېټ شي د پاکستان نه ایسای نه که ما پلار کې غلطي وي ما پلار د بام نه ځان اچوي نو زه خپل پلار ته هم وایم چې پلاره دې ځای نه ټوک مه اچوه دلته مړ کېږي دلته تا مرګ خطره دی
زه خپل پلار ته وایم منظور پښتون دی مونږ تاسو مشر دی زه د په منهج دی یو ملاتړی زه په ده باندې غږ کوم چې تاسو مبارزه وکړئ داسې مبارزه وکړئ لکه په افغانستان کې دیوانیازۍ چې کوي ګوره هر مخې ته خیمه وویله په خپل دریځ باندې ولاړه دی اوبه یې ورباندې وپېشلې د افغانستان حکومت او ویل ټکول یې ورکړل بیا هم دې خپله خیمه ټوله نه کړله په خپل دریځ باندې ولاړه دی یعنې دا اوس کولی شي چې خپل حق واخلي حق اخیستل کېږي نه حق واخلي په زور باندې ورکول کېږي نه زه منظور ته وایم چې ته خیمه ووایه که غواړې چې لوی وطن جوړ کړي خپلو پښتنو ته که لر کې دي او که بر کې دي حقوق واخلي قوي مبارزه باید وکړي دا ونه کړي چې ته یو ورځ مبارزه وکړي بیا لاړ شي کور ته یوه میاشت په کور کې ننوځي بیا راوځي یو احتجاج وکړي په هغې احتجاج کې خلک ټارګېټ کوي ورباندې او بیا هغه وژل کېږي د پاکستان مرتد ادارې لخوا بله خبره دغه دی غوږ ونیسه دی 5 مطالبات لري دا د لر وبر دپاره څه شی لري مونږ لر وبر غواړو مونږ غواړو چې لر وبر یو لوی افغانستان جوړ شي د 5 مطالبات دي هغه د وزیرستان دي هغه نه د پېښور دي نه د کوټې دي نه د افغانستان دي نه د بل ځای 5 مطالبات دا د وزیرستان خلکو دپاره دي صحیح دی ما په وزیرو باندې زړه نه بدېږي ما پښتانه دي ما افغانان دي خو دی لر وبر دپاره څه نه لري بله خبره دغه دی دی نشان نه لري دی یو تور بیرغ لري یو سپین بیرغ لري تور د طالبانو نه سپین د طالبانو نه تور د داعشو دی نشان نه لري یعنې لوګو چې ورته وایي که نه نو موږ دا وایو چې د افغانستان بیرغ تاسو بیا هم په اروپا کې موږ افغانستان مبارزین ځوانان دي لریونونه کوي د افغانستان بیرغ یې راوړلو ته ورته وایي چې د افغانستان بیرغ لرې که دی هغه نه غونډې نه جلسې نه لرې که احتجاجونه ولې لرې شي ته خو لروبر وایي لروبر ګوره زه درته جواب درکړم که نه موږ همدا وبخه زه وایم چې منظور پښتون د پاکستان آئین مني او هر څه یې مني نو بیا دا څه جد ده چې دا مظاهرې او دا شیان میان دغه شیان مطلب د تا ده چې داسې وکړي زه وایم دی وایي او ګورم چې کله دا خلک خپل دغه د پاکستان دغه تور انګریز کوم قانون چې ورکړی په خپل ژبه ته خپل تاریخ ولوستل شي خپله ژبه چې کله د خپل قوم ته خپله ژبه د همغه د پاکستان آئین لاندې خپله ژبه او خپله پښتو وکړي دا خلک خپل ژبه خپل قوم خپل نیکه وپېژني د هر سړی منظور کېږي خلک خو خپل د تاریخ نه پرېښي ګوره زه څه شی وایم موږ ګوره اسلام نه یو هغه اخیسته ده د خدای جل جلاله مخ راښکاره کړه وروره تاسو ما ته بلډینګونه ښایي مخ راښکاره کړه نه ما لږه ښه دغه دی که انرژي م وسکې وایي هغه یې وسکه وایي بیرس کي دا داسې خلک دي خو خیر اندېده خلک دي مهرباني وکړه تاسو خپل نظر شریک کړئ نو ما ویلې ګوره الله جل جلاله چې کله خپل دین نازلوو اسلام هغه ته خو خپل انسانان معلوم وو چې دا زه په یو ورځ نازل کړم روژه مونځ زکات حج او تقوا او مستحب مستند ګیره او مسواک او دا یو دم د په عربو نازل کړی وای خو ټول به ترق چاودېدلي وای یو ورو راغی چې الله یو د څو کاله نبي علیه السلام دغه وکړه اوس دا خلکو څه شی وایي د منظور پښتون څه شی وایي چې تاسو پښتانه هستئ تاسو د ابدالي قوم هستئ ودرېږه لر او بر یې لا پرېږده ورو دې کې کار وکړئ چې تاسو خپله ژبه باندې درس ووایئ یو کال 2 کاله دې باندې چې کله خپله ژبه باندې خلک خپل درس ووایي بیا خپله وایي چې موږ خو لنګمار سره ولاړ یو او پلارم ابدالي ده نو دا خلک په خپله په غیر مستقیم خلک دغه ازادۍ ته آماده کوي مګر که دی بېګا ته چغې ووهي بېګا ته چې زه د پاکستان د آئین نه منم خو دا خو مړ کوي بیا ته څوک راجګوي بل ګوره دا وړه خبره نه چې دا مړ کوي دوی مړه کړي دي دوی په ببړه کې هم خلک یې ویشتلي پیرنګ یې ورباندې کړی پښتانو باندې دوی تل وژلي دا خو نوی نه دی چې منظور پښتون ورنه وډر شي نو بیا دې نه هم نه کېږي که نه یو کس راجګ شي او دا به وژني کیسې ته غوږ ونیسه برلین دیوال یو مثال دی کله چې برلین دیوال ړنګېدلو د خلکو توره وروبسله دوی دا نه کول چې یوه ورځ خیمه ووایي دویمه ورځ یوه ورځ مظاهره وکړي بیا کور ته ننوځي هغو تورې راویستلې په زور باندې برلین دیوال یې ختم کړو بنګلادیش دویم مثال دی پوه شي غټه قرباني ورکړله 2 لکه 3 لکه کسان قرباني ورکړله په جنګ کې کور اروا نه تقسیمېږي خبرې ته غوږ شه چې تا یو دا که ما کیسې ته غوږ ونیسه ما کیسې پلیز اما د پښتونخوا خلک او بیا زره په ناټو باندې خرڅ کړل دوی په وینې سودا وکړه کورونه یې ورړنګ کړل ښځو بېزتیانې ور وکړې بزرونه یې ورړنګ کړل ژبه یې ور وژلې یو شی دوی ته نه دی پاتې
چې تا ژبه هم خرڅه کړي، تا ژبه هم ووژني، تا قام هم ووژني، تا ناموس بې عزتي هم وشي، تا قومونه هم خرڅ کړي، ځوانان دې په نټو باندې خرڅي، تا په وینه باندې سودا وکړي. نو دې ته ته وژل شوی مه وایه چې وبوژل شي، دا وژل شوی دی واوره ته چې وژل شوی ناموس بې عزتیانې دې کېږي. نو زه دا وایم چې پښتونخوا خلک د مونږ خپل خلک دي 50 میلیونه دي. 50 میلیونه خلک کولی شي چې هغه د فوج نه روزي، دوی فوج هغه کومه تکیه چې دی هغه کمزوري کړي، دا دیوا دوی کولی شي چې شریکي جګړه پر مخ ویسي. زه دا نه وایم چې ته جنګ اعلان که ورسره توره راوباسه ځان پرې ووژنه، نه، دوی باید شریکي جګړه وکړي. دوی سره څنګه جګړه کوي؟ ووژني، وزیر مړه کړي، وراله دا نامعلومو کسانو فایرنګ وکړو، بمه پېښور کې چاوده کړله، په پبلیک سکول کې ماشومان یې شهیدان کړل. ما ورته پوښتنه یو ده که په افغانستان کې دې وژني، په پښتونخوا کې دې وژني، مخکوم افغانستان کې نوم څه شي ورکوي؟ وایي دا دهشتګرد ځانه دهشتګرد جوړ کړه، دی په یوه بهانه باندې ووایي شریکي جګړه. زه درسره موافق یم، زه درته موافق یم. زه دې خلکو باندې دومره کار کړی چې ستا زما ستا په آزاد افغانستان کې چې ګلبدین نه پوښتنه کوي وایي چا ډېر تاوان کړی، وایي پاکستان. نیغ په کابل کې ناست ده، تا زازیو ته د ما ننګرهار ته چې راشي خلک یې لاسونه مچي کوي. هغه پیر چې په ما ته دعوه کوي چې موږ ورته آزاد افغانستان وایو، همدې پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ته چې لاړ شي خلک یې لاسونه مچي کوي. منظور پښتون ته زموږ زرد حفیظ سلام چې دا خلک دا ګلخانان سړي کوي. وروره ګلخان ګوره، دې ته ګلخان مه وایه چې دی ښه پوهېږي چې پلیز تاسو ځان مه خطا باسئ، موږ په دې شیانو نه خطا کېږو. زه ګلخان دې ته نه وایم چې دی د پاکستان په دفاع باندې پوهېږي، پاک آرمي په دفاع باندې پوهېږي. ما د ناموس د پښتون وژنه نه ګوري، ما د کور ړنګول نه ګوري، ما وزیر په کوټې خلک 1000 خلک یې خرڅ کړل، د 4,500 پښتانو قاتل را آزاد ګرځي، په دې نه پوهېږي. دا ګلخان نه دی، دا د تا سر قاتل دی، دا به توره راخلی سر به ورنه غوڅوي. وروره موږ ګلخان ملخان نه پېژنو، ګلخان د خپل چوکټ ته وګوري، خپل ولس ته دی وګوري. دا ناموس بې عزتي روانه ده. ته ګلخان نه یې، ته د پیسو بچی، پیسې اخلې د پنجاب سپی، د انګلستان ما پښتنو په درد باندې ځان نه په دا ګلخان نه دی. د سر باید په توره باندې غوڅ شي، پوه شوې؟ د سر غوڅول پکار. ته دغه جواب ورکړه دا خلکو، او زه خپله تا نه دا هغه لرم چې کوم کنځلې تا ورته کړي او خولۍ دې سوځولې، آیا په دې پښیمانه یې که نه؟ نه، زه هېڅکله نه یم پښیمانه. زه په خپل دریځ ولاړ یم، اوس هم وایم. منظور پښتون ما 1.5 کال ملاتړ کړی، وکشه کیسې ته وکشه، ما 1.5 کال ملاتړ کړی دی، اوس یې ملاتړ یم. زه خپل مشر ته وایم، منظور ته وایم چې ما دې ته مه غوسه کوه، نن مې خولۍ وسېځله، سبا بیا درته وسېځم، سبا بیا درکې وخت یې ګوره خبرې ته غوږ شه، خبرې ته غوږ شه. زه وضاحت ورنه غواړم، زه د خپلو سوالو وضاحت ورنه غواړم. ما نیوکې پرې کړي، دا وضاحت ورنه غواړم. اول د پاکستان قانون منل کفر، دا دی یوه. غوږ شه، کیسې ته غوږ شه. دویم پټا دی په قبایلو، آزاد قبایلو موږ په افغانستان کې وزارت لرو، دا دی په خیبر بدله کړه. دریم حق محکمې کې ولې غږ نه پورته کوي د علي وزیر، د ګل علي اسماعیل دپاره او د محسن داوړ دپاره؟ دا دی درې. دلته یو ما ته سواتي صاحب لیکلي وایي موږ باید پورته کړو، موږ ورسره یو. پی ټي ایم ګوره موږ هم پی ټي ایم یو، زه هم پی ټي ایم یم، ته هم پی ټي ایم یې، هر پښتون نن پی ټي ایم دی. که د پی ټي ایم هرې څانګې غړي وي، که اسټرالیا وي که یوروپ وي، باید حق محکمې کې د علي وزیر ته دا وضاحت تا دا ګوره غوږ ونیسه زازه صاحب، تا دا وضاحت په ارامه لهجه کې نشي غوښتلی چې ته خولۍ سوځې او کنځلې وخور او مور ته یې کوې، په دې ته پښیمانه یې که نه یې؟ زه ګوره نه، زه پښیمانه نه یم. زه ما کلتور لوبې ده، شامله ده، ما کلتور شامله ده. دا د ازبکانو خولۍ ده، ما شامله ده. ما زه شاملې ته احترام لرم، لرو پښتانو ته احترام لرم. دا یو مثلا د منظور پښتون نشان دی، زه بیا هم ورته احترام لرم. صحیح ده، د دې زه بخښنه غواړم که تاسو ورباندې خفه وئ، کومه معنا نه لري. کیسې ته غوږ شه. ما 15,000 کاله کېږي ما شامله ده. زه منظور ته وایم چې ما شامله راواخله پښتنو. دا خولۍ نه ده، دا د ازبکانو د هزارګانو خولۍ ده. زه ازبک هزارګان د توهین د افغانستان د جغرافیه خولۍ ده. ما ته لر و بر یو کول پکار دی. منظور دی خوله بنده کړي، دا دې نه وایي چې افغانستان خلک د افغانستان کې غږ پورته کړي. زه پاکستانی یم، پاکستان قانون منم، ما خپل مطالبات دي، دا خبرې زه نه منم.
ته چې لر او بر وایې نو لر او بر ته طرح وړاندې کړه انقلابي مبارزه وکړه چې تا ته ګزار درکوي ګزار به ورکوي پښتونخوا خلکو ته ووایه چې دا پاکستان د تا نه دی دا د پنجابیانو دی عدم تشدد فلسفه د 50 کاله کېږي ته ما پښتانه ورته تړلي ما نموز بې عزتي کېږي زه ورته عدم تشدد وکړم بس ته د عدم تشدد مونږ نه غواړو پاکستان سره مونږ باید یو شو هم لر وشتي هم بر وشتي تقاضا لري زازی صاحب زه تا نه زه وایم زه وایي تا دغسې واده کیس ګوره وایي دا تا چاته به خدای اجر هم درکړي ثواب به هم درکړي تا یې خور او مور ته کنځلې کړي خولې ته د دغه ووایه زه بخښنه غواړم ته هره شکایت او هره هیله ما د منظور خور او مور ته کنځلې نه دي کړي خبرې ته غوږ ونیسه زه د منظور خور ته خور وایم مور ته مور وایم ښځې ته خور وایم فامیل ته احترام لرم کورنۍ ته احترام لرم هر څه ته احترام لرم زه دا وایم چې زه په ده باندې نیوکې کوم د منظور پښتون یو ملاتړی راشي ما ته کنځلې وکړي غوږ ونیسه ما پسې لایف کې کینی چې ځاځي پاکستان سفارت نه پیسې واخیستې دی ځان ما ته پی ټی ایم معرفي کوي ما خور او مور کنځي دی ما فامیل کنځي ما ته جاسوس وایي ایمان فامیل کنځي مجبور مکلف کېږم چې زه دومره غوسه وکړم چې منظور څه چې ګرده پښتانو کې تاو راتاو شم ګوره زه د لایف ته راستم شروع تا وکړه بعد له هغې نه خلکو بیا درته ما پسې کړی دی ما چې یو نیوکه کړې لس کنځلې ما پسې چې تا د پاکستان سفارت نه پیسې واخلې دوی مزدوره مونږه خرڅوي په پاکستان در وایم چې زه د پاکستان قانون ته کفر وایم زه د پاکستان قاعده اعظم نه منم زه پاکستان پیژنم نه په دې پښتونخوا باندې په دې ډیرن باندې ما 4 میلیونه خلک شهیدان شوي زه د پښتونخوا خلک بولم خپل خاورې بولم پاکستان قانون ته کفر وایم زه دا وایم موږ هره تقاضا زه د احترام لرم درته وګل دا ووایه چې تا کنځلې ورته کړي او خولې دې سوځلې ما ته چې څوک کنځلې کوي ما خور مور نه چا خور مور زیاته نه ده زه چې په منظور قانوني نیوکې لرم او تا ته مخامخ وایم دې کې کومه یوه غلطه نیوکه دی ما زه دا وایم چې منظور لروبر وایي کابل کې بم وورځي وغنده ولې نه غنده زه دا وایم چې په کندهار کې بم کیسې ته غوږ ونیسه غزني کې بم والوتله پوه شې ولې نه غندې وایي خنده زه د پښتونخوا د وزیرستان د کوټې بیجوړ پېښور هره چاودنه غندم ولې نه غندې ته ما سره لروبر وایي واورو هغه محکوم ده تا ازاد یې دا ما ګوره دې ته تکړی چې ما پسې ټوپک راوړې او ما ووژنې دې ته محکوم نه یې دې ته محکوم یې چې ما وغندې ته دومره بې وجدانه یې چې ته خپل ورور وژنه نشې غندلی ته دومره خرڅ شوی بېننګه یې چې ته دې ما خپل افغان نشې غندلی باید ویې او موضوع ته راشه منظور پرېږده زه د منظور ملاتړی یم دا نیوکې ورباندې لرم منظور باندې دا نیوکې اصلاحات باید خالي دغه دوه خبرې وکړه چې تا خولۍ سوځولې د عرد او بد چې تا ورته ویلي د هغې باندې پښیمانه یې ما ته چې څوک د پاکستان جاسوس وایي ما ته چې څوک په دروغه باندې ثبوت دې راوړي که دا ثبوت دی وطن دوست پاکستان سفارت ته لاړ دی جباري لاړ دی زه بالکل بخښنه بیا غواړم که ثبوت یې را نه وړلو بې ثبوته ما باندې راغلی ما خور ته کنځله کړې ما باندې جاسوسۍ ټاپې لګولي دي یو بې ثبوته ثبوت دې راوړې زه بخښنه ورنه غواړم که ثبوت را نه وړي دوه نفره چې جنګ کوي هر هغه ملامت ده چې اول وار کوي اول وار تا کړی په دې ته پښیمانه یې که نه دا خلک او خپلې خبرې واخلي ګوره کیسې ته غوږ ونیسه ما دا ویلي د کومې نیوکې مې چې کړي په دې باندې زه نه یم پښیمانه اوس هم وایم نیوکې دې څنګه توهین دې کړی ده دا خولۍ فکر وکړه چې ما خور و مور ته چې توهین کېږي هغه توهین نه دی زه چې سعودي زه شپږ سعودي ته ځم خو تا شروع کړی اول تا اول شروع کړه خولۍ ته دې ور واچوي ما نه دی کړی ما نه دی شروع کړی دا داسې حساب و زه به درته حقیقت ووایم فهیم شینوار یې پېژنې ځان د پی ټي ایم یو پړی معرفي کوي د فهیم شینوار یو پیج دی پی ټي ایم ټي وي ایچ ډي ټي وي دی که څه شی دی دې صفحې کې زه اډمین وم ورسره نو دلته فهیم وردګ چې د طالبانو ملاتړ یې کولو د دا ویلي چې افغان ملي اردو مرتد ته دی او آر کې فایشه خاني دي صحیح دی ته په اشرف غني باندې نیوکه وکړه فهیم وردګ پارک باندې ته کار نه لرې دلته آر کې د پکتیا او د کندهار د ننګرهار د ټول د 30 میلیونو خلکو ناموسونه نازدي کار کوي وظیفې کوي دندې کوي ته ټول د لوی افغانستان دغه ارګ ته ته په سپکه ګورې د افغانستان ارګ ته دی وایي دلته فایشه خانې موجودې دي ملي اردو ته مرتد وایي زه دا نه غواړم پوه شې نیوکه وکړه په اشرف غني باندې وکړه نه په ټول ارګ باندې زه د دې پیج نه لایف راغلم د فهیم وردګ په خلاف باندې
ما ویلي چې هر هغه څوک طالب ته کور کې ځای ورکوي باید کور یې وویشتل شي. تا کور نه مرچا جوړه ده، ته دې کور نه سنګر جوړ کړی، ما مې دې ورته ورباندې ولې، ته دې ما ارګ چې د 36 میلیونو سپېڅلی ځای دی، دا یو مبارک ځای دی، دې ته ته فحشاخانه وایې. زه لایف راغلم ورباندې، ما بدې ردې ورته وویلې، دی راغلو فهیم وردګ ما ته راغلو، دغه فهیم شینواری وایي ته د پی ټي ایم صفحې نه لایف مه راځه. واوره مالې پی ټي ایم صفحه دا معنا نه دی چې مونږ بس خاص د پی ټي ایم دپاره کار وکړو، دا هم د پی ټي ایم دپاره کار دی. منظور پښتون مالې وایي چې یې جو طالبګر دی इसका पीछे वर्दी है, दा हम वर्दी हम د طالبانو خلاف زراغلم، د طالبانو ملاتړ ما ورته کول، دا کومه بده خبره نه وای، نه دا باید نور پیجونه جوړ شي، نور پیجونه لایب مالې. زه بالکل که منظور پښتون دغه سی وي، تر منظور پښتون تر محکوم افغانستان هم زه ډیر وژل شویم، ما ځوانان هم ډیر وژل شوي، 4 میلیونه مونږ وژل شوي، تر نن ورځې پورې مونږ وژل کیږو د طالب او د داعش د مجاهد په نوم باندې. نو زه چې ما ته خپل وطن هم ضرور دی، زه دا نشم کولی چې زه هر یو لایف بس منظور دی او منظور دی، منظور دی او اشرف غني دی. نه، مونږ به ټول مسایل راواخلو. دی ما ته ووایي دغه پیج مالې زه د پی ټي ایم نه هم تېر یم. ما مطلب دا و، زه مطلب څه وایم، ګوره زه تا پسې رد بد ووایم، زه تا ګوره زه ما مطلب دا قصې مې چې وګوره اخر ته نه رسېږو، داسې ووایه چې دا کوم خولې ته تا اور اچولی یا بد الفاظ استعمال کړي، ما هم تا ته مثلا غلط الفاظ استعمال کړي، ما چې تا ته کړي د پاکستان سفارت نه پیسې اخیستې وضاحت نه نه زه درته ښایم د منګ اوس ما تا ته بد الفاظ استعمال کړي، زه د ټولو مخکې وایم چې زه بخښنه غواړم د غازي صاحب، زه تا نه بخښنه غواړم ما غلط الفاظ استعمال کړي. ته دغه ووایه دا خولې چې ما ګوره ته داسې ووایه، ته داسې ووایه دا خولې دی نه، خولې چې دې ورته دا معنا جذبه کې راغلم خولې خو د قرآن تور ټکی نه دی، خولې خو د قرآن څه تور ټکی نه دی، خولې د خو ازبکانو خولې دی. اوس هم وایم ما کلتور عنعنات فرهنګ شامله دی، شامله دی، شامله ما شامله نه دی سېځلې، ما د ازبکو خولې سېځلې. نو ازبک افغان نه ده، تا خو د ازبکو ته هم توهین وکړو. د ترکمنو دی، ترکمنو نه دی مې توهین کړی، ما توهین نه دی کړی، دا د ازبکانو کلتور دی، ما کلتور خو نه دی. ولې موږ ازبک نه لرو، ازبک افغان څه شی ازبک لري وروره، ازبکو خولې دی، ما پښتون پورې وتړه، ما شامله دی. ازبک افغان دا نه نه او چې دا د خپل قوم ته خپل افغانان توهینوي، افغان دی، ازبکستان یادوم، ازبک نه یادوم، ما ازبکستان درته مطلب دی د ترکمنستان. ته خو ما باندې ما کوه کنه خوا دې خوا، ما کوه دې خوا خوا دې نه نه ته غلطه وایې، دا ترکمنستان خولې دی. ګوره دومره ووایه ورته دا کوم زه جذبه کې راغلی یم، زه د هغې بخښنه غواړم که ما چا خورې مور یاد کړي. ما تاسو په زوره د ایسای ایجنټ کوئ، تاسو په زوره مونږ ورولئ، په ایسای مو خرڅوئ. زه درته وایم چې مننه وروره، موضوع ته دې راشه، موضوع ته دې راشه، موضوع ته دې راشه. نه نه زه پوهېږم ولې، زه پوهېږم ولې، زه په دې تا نه مونږ تاسو نه خفه یو چې تاسو یو نیم کال ګوره زه اول دشمن پیژنم، خبرې ورپسې کوم منظور چې د پاکستان قانون مني نو دا هم کوپر دی که نه، دا ولې بخښنه نه غواړي. ما درته مخکې تشریح کړله، ته یو ورځ باندې وادم کې کوژدم کې جلۍ ماته 10 کلنه کې شپې ورسره سملې، بیا وړوکی زوی م غواړې، زلمی زوی په یو شپه غواړې. دا خو نوې نکاح نه ده، عدم تشدد فلسفې خو 50 کاله وتلي، ته خو ما پښتانو لسونه پیتاړې عدم تشدد نو دا خو 10 کلن ده که نه، خو دا وګوره زه تا ته دا وایم، زه تا ته دا وایم، زه تا ته دا وایم، دا لر او بر هم پرېږده، دا فکر وکړه پاکستان، دا د پاکستان آیا دا د منظور پښتو د منظور غوښتنې غیر انساني دي؟ فکر وکړه ما ورته پرېږده، ما ورته پرېږده، دغه منظور چې هغه کوزه وزیرستان دغه خلکو دپاره چا غواړي، آیا دا غیر انساني دي؟ د افغان مافغان پرېږده د انسان په صفت، آیا دا چې کومې غوښتنې لري؟ نه 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 ښې غوښتنې دي، دا وزیر دفاع دي، داسې دي وایي چې وزیرستان ژغورنې غورځنګ نه دی لوی افغانستان پښتون ژغورنې، پښتون اوس هم پښتون یم، ما ته څه غواړې؟ ته خو ما غندې هم نه، ما ووژنې، زه تا نه پوښتنه وکړم، زه تا نه پوښتنه ما غندې هم نه، ودرېږه دا خو دا یې ولیکي وزیرستان ژغورنې غورځنګ، زه یې ملاتړ کوم، صحیح دی، حق دی ورکړي ورته، ولې ودرېږه زه تا ته ودرېږه زه تا نه پوښتنه کوم، دغه باجوړیان راجګ شي چې موږ لر او بر نه منو، موږ پښتانه یو، خو زه دلته پښتو غواړم، زه دلته خپل حق غواړم، او زه دا غواړم لر او بر دې نه منم، چې دا بیخي لر او بر هم ونه مني. ته پرې نه خوشحالېږې چې باجوړی په خپله ژبه ووایي، خپل حق وغواړي او خپل د ظلم اواز اوچت کړي، ته پرې خوشحالېږې که نه؟ که تا ومني او که نه مني یو پښتو
آیا ته په خوشحالېږي که نه؟ په څه شي باندې خوشحالېږم چې دی وایي چې فکر زه وکړه لر او بر نه منم ما دې مني خو فکر وکړه دا لر او بر دی نه مني د یو پښتون د ورور په صفت چې هغه خپل حق وغواړي آیا ته د یو انسان په صفت خوشحالېږي زه که نه؟ ملاتړ کوم دروغ منافقت خو دې نه کوي ودې وایي چې په د وزیرستان ژغورنې غورځنګ زه ملاتړ کوم زه خوشحالېږم نو په دې چې ما خبره تا وزیرستان خولۍ ته ته مور تللی واچو د هغه خور او مور دې مې یاده کړل داسې خو مه کوه واورو را چې ته د پاکستان قانون په ما باندې مانې لر او بر یو پاکستان کوي زه تا خولۍ څه کوم زه تا شکل ته م وراچوم زه افغان یم زه پاکستان نه پیژنم زه د پاکستان قانون ته کفر وایم لر او بر چې وایي ما وغنده ما کورنۍ وغنده ما افغانان وغنده ایتالي وزیر چې د پاکستان په قانون کې راوتلی لکه زمری داسې ورته غوریږي وایي پاکستان وژنمه دی شړمه دی هغه د حق محکمې کې غږ پورته کړه آیا غواړي چې دنه 6 ویډیوګانې ډیګرې کمزوری ښکاري چې بخښنه طالبانو وغواړي ګلبدین نه نه تا ته ځان کمزوری ښکاري تا ته ځان زه خو چې چاته ما ماشوم ته بده ویلي زه ورنه بخښنه غواړم دې که څه خبره ده ما ته ځان کم زه دا پنځه مطالبات لرم دا ما حق مطالبات دي دا د پوره کې زما مطلب دا ده بیا هم سپورټ کوم منظور دی وایي منظور دی دا نه وایي منظور دی دا نه وایي چې لر او بر هلته وزیر شته دلته هم شته دلته هم شینواري شته دا لر او بر چې غم نه منظور وبسلی دا د پاچاخان فلسفه د پاچاخان د ډاکټر نجیب دی منظور باید عملي ګام پورته او عملي کار مونږ تا چې منظور پښتون او خولۍ ته توهین کړی د هغې معافي غواړې که نه چې پاکستان قانون مني دی پاکستان نه زه نه غواړم پاکستان قانون مني دا کافر ده هر هغه څوک چې پاکستان قانون مني زه نو بخښنه زه ګزار ورکوم څومره مې چې وسه کېږي هغه ګوره بیا چې څوک پاکستان قانون مني هغې سره ته څه کوې وژنم یې څه پې کوم چې وسه مې په بره شي وژلی شي که نه زړه کې خو ورته چومه وخت به راشي بیا به ګورو هغه کسان درته وښیم چې پاکستان قانون مني چې څوک د پاکستان قانون مني زه یې وژنم چې وس مې په بره راشي ګوره سیاف ډبل عبدالله ګلبدین عباس د قطر ډله دا څومره د طالبان چې دي وایي چې 80% موږ سره خاوره ده دا ټول د پاکستان قانون مني خو شروع وکړئ که نه ایو منظورم بیچاره ته اواز اوچتوي خو راځه که نه مونږ خو دا لبیک وایو تاسو ته چې تاسو د پنجابي باندې نیوکې کوئ زه درته وایم چې دغه ګلبدین دا سیاب دا رباني د رباني زوی دا ډبل ګلمرجان دا خلک راونیسئ په پارلمان کې درته ناست یو کال کېږي زه خو چیغې وایم چې و خلکو پنجاب پرېږدوئ راشئ دلته د پنجاب نوکران راونیسو هر کله چې موږ تاسو دا مردار کړل نو موږ او تاسو ګریوان ته د پنجابي لاس نه رارسېږي دا خو زه چیغې وایم چې و خلکو راپاڅئ نه ګلمرجان پرېږدئ نه ګلبدین پرېږدئ نه سیاب پرېږدئ یو هم پرېږدئ بس ما خو درته شپږ دېرش کاله یې کې 50 نفره نشئ وژلی 50 کاله تاسو په لمبو کې سېزلي یې ټکولي یې دربدر کړي یې دا خو زه چیغې وایم زازی صاحب زه ته داسې غواړې ښه زه پوه شوم چې دا نن شپه باید 13 کلنه جلۍ مې واده مې کوژده مې او بېګا ته مې زوی پیدا شي او دا غټم شي او ما پسې سلام وګرځي یو شی پکې نه دی راغلی دا لر او بر چیغه 50 کاله وړاندې وه دا دم تشدد خبره 50 کاله وړاندې وه دې خو موږ وګورو دا منظور پښتون دې کې نوی شی کوم دی پاکستان دهشتګرد صبر وکړه منظور پښتون دا ماغه هغه وه څه ورته وایي به زه به بل ملګري ته هم وخت ورکړم زازی صاحب ګوره زه بل ملګري ته دکې نوی شی کوم دی ته خو ما ته راوښیه نوی شی کوم یو دی دا عدم تشدد مبارزه 50 کاله ووتل لر او بر چیغې 50 کاله ووتل نوی شی کوم دی دکې چې زه ملاتړ وکړم چې زه ووایم چې بالکل نو ضرر یې څه شی ده ضرر یې څه شی ده چې ته توهین کوې ضرر یې دغه دی چې پاټای په قبایلو وربدله کړه آزاد بلوچستان آزاد قبایل دې دپاره موږ په افغانستان کې وزارت لرو دا ضرر دی دا ضرر دی چې اشرف غني منظور پښتون په وخت کې غوږ ونیسه ازغن ترونه راتېرېږي وچه غوږ ونیسه کیسې ته ضرر یې کیسې ته غوږ ونیسه کیسې ته غوږ ونیسه کیسه واورئ وکوئ وکوم ضرر یې دغه و د پی ټي ایم د اشرف غني دواړو چې ازغن ترونه راتېر شول د موږ پښتنو په منځ ضرر یې دغه و چې تورخم کې دروازه جوړه شوه ضرر یې دغه و چې لر او بر اوس په ویزو ځي ضرر یې دغه و چې آزاد پاټا آزاد قبایلو دا په خیبر بدل شول دا غټ نقصانونه دوی نه موږ ګټې څه شی وشو ګټې څه شی وشو او دوی غلي دي هم اشرف غني د افغانستان ولسمشر دی
منظور پښتون د پښتونخوا محکوم افغانستان لیډر دی نن ولې دوی دواړه غږ نه او پورته دا کوي څلوېښت کاله پاکستان جنګ د څه دپاره کو دا طالب چې تربیه کړی څلوېښت کاله که جنګ کړی وي موږ په سیمو جنګ یې کړی دی زه منم چې جنګ یې کړی دی موږ په وجود سیمونه نه تېرېدل حتی هغه طالب چې ډېر بې فضله شی دی زه ورته ورته بد رد وایو طالب په وخت کې هم ازغنترونه نه هغه پوهېږي ولې نه تېرېده نامرده سړی هغه پوهېږي ولې نه تېرېده ګوره زه درته وایم د طالب او د مجاهد په وخت کې ځکه نه تېرېدل چې هغه وخت کې موږ د پاکستان 5مه صوبه وو ډاکټر نجیب په وخت کې هم چیرته تیر شوی ډاکټر نجیب وخت کې هم نه تیرېده نه هغلته خو ګوره هغلته حکومت وو هغه وخت کې اوس ولې تیر شول اوس خو موږ راپاڅېدو که نه تا هم وایي چې اشرف غني زندهباد زه هم وایم منظور هم زندهباد لر وبر ټول راپاڅېدل د خدای په امان ژوندی اوسې بس ما ته پړې که نه خو دغه د تېښته کوی دونې نه لرئ منطق نه لرئ اوس خو ته وایي چې موږ راپاڅېدو پاکستان یې تور لیست ته واچولو پاکستان یې راګیر کړی ته وایې زه درته سوال دا راوړم چې ولې د ازغن تار تېرېږي چې بر کې اشرف غني ناست دی کته منظور پښتون ناست دی ولې ازغن تار تېرېږي زه تا نه یو پوښتنه وکړم اخره پورې ځه موږ خو سره مطالعه کې نور سپین شو ګټه یې داسې راوښیه موږ ته ګټه څه شی ورسوله اشرف غني منظور زه تاسو هم پورې مکتب دوی موږ په وجود سیمونه تېر تاسو هم پورې مکتب ویلی ده څه شی تاسو هم پورې مکتب دې څوم پورې ویلی ده مالې مکتب دې څوم پورې ویلی ده څومره درس دې ویلی ما 12مه پورې ویلی 12مه پورې ویلی تا هم ځان نه طالب جوړ کړو لکه دیني پوښتنې کوي چې اوله کلمه راته ووایه دویمه کلمه ووایه نه اوس تاسو دا سوال چې ورک ته زه درته وایم چې ته وایې چې لر او بر یې راجي کړي دي پاکستان یې بلاک لیست اچولی دی پاکستان یې دا ایثار کړی دی زه درته وایم چې ګټه یې څه شی ورسوله موږ ته ګټه راوښیه ما په وجود ازغن تار تېرېږي هم اشرف غني غړی دی هم منظور کړی ویزې لر او بر کې رامنځته شولې اوس دا غلطې خبرې کوم ګټه یې څه شی وشوه دا خو نقصان مو ولید ګټه یې څه شی وشوه په قرآن کې ویې غواړئ ما په سیمو ازغن تارونه تېر کړي زه اشرف غني منظور نه بخښنه وغواړم ولې وغواړم بس مننه وروره خدای په امان مخه دی خدای په امان